ګرانو ملګرو په پېښور کې نن مختلف جرایم شوي دي. په پولیس ورده کې د رهزنې واقع شوی ده. دغسې په بالاماڼۍ کې یو کس قتل شوی دی. په بورډ بازار کې چت راغورځېدلی دی. دوه مزدوران غریبانان پکې مړه دي. په ګلبهار او پاشنغرۍ کې په خواجه سراو باندې تشدد شوی دی، ډزې شوي دي، د دې د حلالولو کوشش شوی دی او دغسې یو زوی لګي شوی دی، هغه په متنو کې خپل پلار وژلی دی. د دې ټولو واقعاتو تفصیل تاسو له درکو. د پیلنې واقع داسې ده چې بالاماڼۍ تاڼې په حدود عمرګل روډ باندې یو ځوان زلمی دکاندار دی، هغه محمد حماد نومې دی. نامعلوم کسان راغلي دي، په دې دکان کې په ده باندې ډزې کړي دي، دی قتل کړی دی او د ملزمان تښتېدلي دي. پولیس د فوشه لګېدلې سی سی ټي وي کیمرو ریکارډینګ اخیستی دی او د ملزمانو تلاش شروع کړی دی. دویم واقع چې کوم ده هغه په بورډ بازار کې شوې ده، چېرته چې یو پلازه جوړېده، د هغه پلازې چت نن اچولې کېدو په دې کې دا چت راغورځېدلی دی او دوه ډېر عجز مزدوران چې کوم دي، فدا او د هغه یو ملګری کامران، دا دواړه چې کوم دي د چت راغورځېدو سره دا دواړه غریبانان مړه دي او د دې بل ملګری دی عبدالله زخمي دی. د یو بل چت چې کوم دی په چارخانه روډ صدر کې د یو کور راغورځېدلی دی. دا کور چې دی کچو بارانونو سره نور هم کچه شوی نو د چت راغورځېدلی، دوه ماشومان او دوه سړي د دې ملبې د لاندې راغلي دي او دا دواړه زخمیان شوي دي. بله د رهزنې واقع چې کوم ده هغه د شاپور تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې په پولیس ورده کې رهزنانو د فروټ منډۍ تاجر د اسماعیل د دې 9 لک روپۍ هم اغشتي دي او دی بیا کوشش کړی دی د موټر پسې د رانیولو، مطلب چې دا خلک رونیسي نو بیا د رکشې سره وهلی دی. دا شدید زخمی هم دی او د پولیس ورده کې دا 9 لک روپۍ چې اغشتي دي، دا رهزنان چې کوم دي دا تښتېدلي دي د موقع نه. د خواجه سراو چې ما څنګه تاسو ته ذکر وکړو نو پیلنې واقع چې کوم ده د اشنغرۍ تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې خواجه سرا ګلغوټۍ په زخمی حالت کې رپورټ درج کړی دی او پولیس یې ویلي دي چې دی او د نور خواجه سرا ملګري چې کوم دي هغه بیګا د پبو کې پروګرام یې وکړو د ناچ غانې او کله چې دې اشنغرۍ ته د شپې راورسېدل نو دې دوران کې په موټر کې 8 کسانو په دې باندې ډزې کړې دي. په دې ډزو کې شپږ ډزې چې کوم دی دا ګلغوټۍ لګېدلې ده، دا شدید زخمی دی. دغه ځای کې یو بل هلک موجود اویس، هغه هم په دې ډزو کې لګېدلی دی، زخمی شوی دی. ملزمان د موقع نه تښتېدلي دي. د پولیس وینا دا ده چې ای د ملزمانو ګاډۍ ریکور کړی دی او د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره کوششونه شروع کړي دي. ای ډېر زر ملزمان ونیسي. په خواجه سرا باندې چې کوم بله تشدد شوی دی هغه واقع د ګلبهار تاڼې په حدود کې شوی ده، ګلبهار نمبر 1 کې، چېرته چې خواجه سرا نازش اور ببلي په زخمی حالت کې پولیس ته ویلي دي چې دا په خپله دیره کې بیګا څه کسانو ته د ناچ غانې پروګرام کوو. دا وایي چې کله دا پروګرام نیمې شپې ته ورسېدو نو د ملزمانو د سره فحش حرکات شروع کړل. وایي دی وایي ما میوزک بند کو چې د حرکات بند کړي. نو دې دوران کې د یو ملزم بل ته ویلي دي چې اوس د حلالولو وخت رالو. دی په دې دواړه کس رانیولې دی او په مری باندې ولا بلیډونه وهلي دي، د شدید زخمی کړی دی. کله چې د بیا چغې شروع کړي دي نو نورو کمرو کې چې کوم خواجه سراو راغلي دي د دې کمرې دا ورې مات کړی دی او د په دې زخمی حالت کې بیا اوچت کړی دی، هسپتال ته بوتلی دی. دوران کې 2 ملزمان چې کوم په اف ای آر کې نامزد شوي دي هغوی د موقع نه تښتېدلي. د پولیس وینا دا ده د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي او ډېر زر به هغوی ملزمان ونیسي. دغسې بله واقع چې څنګه ما تاسو ته وویل د متنو په تاڼې په حدود کې شوې ده. بختیار نومې سړی چې کوم دی ګلشن آباد کې په کور کې قتل شوی دی. د دې بختیار خور پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې بختیار خپل زوی وژلی دی او وجه دا یاده کړې ده چې د بختیار دغلته جایداد مو او دوکانونه مو دی خپل زوی د دې لالچ دپاره چې د هر څه به دته پاتې شي وایي دا پلار یې وژلی دی. پولیس وایي ای د ملزم خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغه د ګرفتارۍ کوششونه هم شروع کړي دي. ګرانو ملګرو که تر اوسه پورې زموږ تاسو کرایم کهانی یوټیوب چینل، فیسبوک پیج او ټیک ټاک نوی فالو کړئ نو پلیز هغه د نوې کرایم خبرونو دپاره، د تجزیو دپاره، د داسې ریپورټونو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک چې کوم دی دا فالو کړئ.